بسم الله الرحمن الرحيم. ألا ترى أن الاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع لا يوجب يمين البائع قياسا لأنه هو المدعي، ويوجبه استحسانا لأنه ينكر تسليم المبيع بما ادعاه المشتري. ما تلك شرونا وقت دیر شرونا لک شرونا ولی چې موږ تعریف د استحسان کړو اول نمبر کې دا استحسان بحث ته پنځه مباحث وکي اجزاء وکي. اول نمبر تعریف د استحسان لغوي معنی دا طلب د حسن کول. اصطلاحي تعریف هو دلیل الذي دا دلیل ته ویل کیږي یقابل قیاس الجلیه چې د قیاس جلی مقابل راشي. یو به دویم نمبر د دې څلور صورتونو استحسان بالاثر نور تاسو پیږي بالاجماع بالتعامل مرته ویل کیږي او فی عام مرته وي او بالضرورت او بقیاس الخفي. دوا به دریم نمبر کې مسله د ترجیح وا نو موږ ویل چې د قیاس په مقابله کې ولني درې راشي قیاس به مرجوح هغه براجح او کچری قیاس خفي د قیاس جلی په مقابله کې راشي یعنی څلورم قسمه. نو به ویلی قوت اثر ته وګورو د استحسان هغه قوي دی او کله قیاس جلی والا قوي دی. دو مسلې درې مسلې تعریف تقسیم ترجیح. څلورمه مسله هغه دا چې استحسان اولنی درې اقسام من کل الوجوه د قیاس مخالف دي، لہذا د هغه حکم بل چاته نه متعدی کیږي، بل څوک په دغه باندې نه ور قیاس کیږي ځکه حکم خلاف القیاس وارد دي. او څلورم قسم قیاس به استحسان بقیاس الخفي هغه بس قیاس دی نه داغي ثابت شده حکم بل تم متعدی کیږي بل څوک هم په ور قیاس کولای شي ویلی مو کنه. څلور البته دا څلورمه خبره لا پوره شوې نه د پنځمې ته ورستو ورځو. څلورمه خبره پوره کوي ما ته لږ متوجه شي صاحب د هدايي او باب تړلې دی باب التحالف په نوم باندې دا قصه اوږده ذکر کړی ده. مسله دا ده تاسو ته پته ده چې قسم په مدعي گواهان په مدعي باندې وي او قسم چې دا په مدعا علیه یعنی منکر باندې دا مسله ټوله ته معلومه ده. دې سړي باندې مثلا ما کتاب ور خرڅ کو او به د سمنو په مقدار کې اختلاف رااله توجه ده کنه. مثلا ما ورته ویل چې په 200 روپۍ مې در خرڅ کړی دی دا وایي نه چې په 100 در باندې را خرڅ کړی. نو کله په مقدار د سمنو کې اختلاف راشي کله په مقدار د مبيعي کې می خو هغه دلته نه دی. زه ورته ما په 100 روپۍ مې یو کتاب در خرڅ کړی دی مثلا دا وایي نه چې 2 در باندې را خرڅ کړی مبيعي کې اختلاف شو خیالم دی کنه. خبر حل دا خبر دا کومه مقصدی کتاب سره متعلق دا بال کو نو دا وایي په 100 روپۍ د کتاب را خرڅ کړی دی ما ورته ویلو په 200 پوه شو بده دلته دو صورت دي اختلاف. یو دا چې کتاب لا بای مشتری ته قبضه کې نه دی ور کړی مبيع لا مشتری ته قبضه کې نه دی ور کړی. او دویم دا چې مبيع مشتری ته باقاعده قبضه کې ور کړی هغه نه پس اختلاف شو ویږي. نو اول صورت د بای او د مشتری ترمنځ د سمنو په مقدار کې اختلاف رااله مبيع لا قبضه شوی نه ده. نو صاحب د هدايي قدرت کې دا مسله لګه سره شروع ده هغه دا چې حکم دا دی چا چې گواهان راوستل دواړو کې عمداغه گواهانو له به اعتبار وي. که دواړو گواهان راوستل څوک چې د زیادت دعوه کوي دغه گواهانو له به اعتبار وي. چا چې گواهان راوستل هغه قول له به اعتبار وي. که دواړو راوستل د چا گواهان چې زیات شي ثابتوي لکه دلته بایي هغه چې بایي وایي 200 او مشتری وایي 100 نو بایي هغې له به اعتبار وي پوه شوې. او که د چا سره نو دا قصه دلته راوس گواهان نه بایي سره شته دی چې 200 روپۍ دي نو مشتری سره شته دی چې 100 دي. دلته قاضي به دواړو ته وایي چې بی یو د بل په قول راضي شي کني دواړو له قسم ورکومه. نو که یو د بل په قول راضي شو خبخه 400 وال وایي او که راضي نشو دواړو له به اوس قسم ورکوي. اوس مسله رالی اوس به رالنډه کومه د کتاب په طرز به ووایو د بایع او د مشتری ترمنځ په سمنو په مقدار کې اختلاف رااله بایع 200 یادی مشتری 100 یادی لا مبيع قبضه شوی نه ده
دلته اوس توجه جي قیاس تقاضا دا کوي چې قاضي قسم ورکوي نو سره مشتری له دی ورکي څوک وایي قیاس ولی بای دعوه کوي د سلو زیتو روپو او مشتری انکار کوي او منکر لقسمی که نه پوه شوي پې البته توجه قیاس استحسان بقیاس الخفي وایي چې دواړه د قسم وکړي استحسان بقیاس الخفي وایي ولی توجه یو طرف تباہی دعوه کوي د سلو په ځای د 200 روپو او مشتری انکار کوي نو مشتری له قسم صحیح شو بل طرف ته مشتری دعوه کوي چې زه حقدار د مبيع ما رای کا فصل بای انکار کوي نه چې ته حقدار د مبيع فصل نه نو بای منکر شو کنه دواړه دي څه وکي قسم وکي پوه شوي پی څوک وایي دا استحسان بقیاس الخفي او مخکې مسله کې ویلو چې استحسان بقیاس الخفي چې کوم حکم ثابت شي موافق القیاسي بل په دې باندې ور قیاس کولی شي با جوړېنو خبره شي که نه نه رسوي بي نو ور قیاس کولی شي ښه لګي لاړې زما صوبې قصه مرانې ګوره بس غلی شه شیخ فرید خوله دې پټه بهتري ده تاسو په خبره پوه شئ ما ته مخکې نه سوچ نه اوس مې ته ډېر سوچ شوی بس څومره غلی قصه به ښیي مونږ تلي وو ټل ته تلي وو یو کس ما سره رابطه وکړه نو ما ورته زه خو کربوغیل راغلی یم چې زه خو ټل یم او ستاسو عیدی نکاح ورمه نو ما ته ما زه ټل له درځم بیا به ویل که دلته رالې ما سره ملاقات کوم ویل ټیک ده ما نه هیر شو بیا بشمني کې بیا نه میلاو کوم هلکه مل زه خو یم بس وضو واپس پېښور ته روان یي بس زه زبدار هله مرالې نو دی یو کلیوال دی ذاکر مو ما ورته ذاکر اوبه راواله چې په روژه بنده کړو ته اوس دې تېره روژه کې څنګه ویل ذاکر اوبه راواله کس ویل جی ذاکر دا یو دی ته نکاح کې یادې که نه کله کله وایي خرابې را خرابې معلوم دقه دی مقه و سړي هغلته اورېدلی نکاح چې ته پړاولې نو مساقي کې واورېد زین یې ورته لاړې ستا نوم خو نه الوځه الله دې خیر کړي تاسو په خبره پوهېږئ که نه کوم ځای ته ورسېدلو ښه نو دا موافق القیاسي که نه بلکې دا د خپله قیاس وي نو دې حکم نورو فروعاتو ته متعدي کېدلی شي تمره پورې پوه شوئ لږ ګورئ کتاب ته الله تعالی تړون خو نه وي ان الاختلاف چې دی فی الثمن کله چې د بای او مشتری په منځ کې اختلاف د ثمنو په مقدار کې راشي قبل قبض المبيع دا مې ویلو که نه مبيع لا نه قبض شوي نو لا یوجب یمین البایع واجبین چې بایم د قسم وکړي دا د منکر جوړ شي قیاسا قیاس وایي دا بای صرف مشتری منکر دی ولی لانه بای چې دی هو المدعی خو مدعی دی مدعی معنی خو قسم نه البته ويوجبه واجبی یمین د بای استحسانا ولی دا اختلاف واجبی یمین د بای استحسانا لانه بای چې دی ينکرو دا منکر دی کنه انکار کوي د څه نه تسلیم المبی چې مبیا وسپاري بما باغسل روپو باندې ادعاه المشتری چې دغه روپو مشتری داوا کوي سمنن بطور سمن نه پوهېږئ پې وهذا حکم آخري خبره مې وکړه دا حکم متعدي کېږي نورو ته که نه نو اوس لږ بره وګورئ که بای او مشتری مړه شو که ورثه و اختلاف شو د بای ورثه وایي چې 200 روپۍ راکوي مشتری ورثه وایي چې 100 روپۍ دي نو قاضي به همدقه هلته راکته شي دي ورته به م وایي یو د بلو مني کني دواړو له قسم ورکوم دا دواړو له قسم ورکول تحالف ورته وایي دواړو له قسم ورکول هغه د اصلو نه هغه متعدي شوي حکم چاته دا فرع معنا ورثه وته یعنی ورثه په هغه اصل کسانو باندې ورقیاس شو مورث باندې ورقیاس شو پوهېږئ پې همدغه شان اجاره دا مهده کې ده قدري مسله ده ما ته لږ متوجه شي دې سړي نه ما کور په کرۍ نیولی دی اجاره ورته وایي ښه خو لا پکې اوسېدلی نه یم چې کور ته ورځم ده ته مې ویل چې هلکه کرۍ د میاشتې 100 روپۍ ده ویل نه چې 2000 روپۍ د لانجه جوړه شوه پوهېږئ پې نو دا مسله د اجارې ده ښه خو لا کور کې زه اوسېدلی نه یم هغه منفعت مې لا حاصل کړی نه دی لکه دلته مبیه کې لا قبضه نه وه دلته کور کې نه دی اوسېدلی یو شان شو که نه نا حکم دلته م رالی
قاضي به دواړو ته وایي یو د بلو منئ کني دواړو له قسم ورکوم دا دواړو له قسم ورکول د تحالف دا استحسانا ثابتو کنه استحسان بقیاس الخفي د وجنه نو هغه ورثو ته را منتقل شو متعدي شو دغه شان اجاره ته مراده وای شي په یعنی اجاره او ورثه دواړه په غیر قیاس وهذا حكم دا حکم د وجوب تحالف تعدى الى الوارثين دا عقدين وارثين ته منتقل کیږي وارثين تسنی سره ټیک جوړیږي هر یو وارث یا وارثین دا عقدين ورثه چر څومره وإلى الإجارة إجارة ته منتقل کیږي فأما بعد القبض دا قصه خو شو کنه اوس به لک بر غوري دا کوم صورت چې لا مبيا باندې قبضه توجه ده خجیما دي سړی ته یعنی بای مشتری ته باقاعده قبضه د مبيا ورکړه هغه نه پس اختلاف بای وای 200 روپۍ مشتری وای سل پویږي دلتم حکم داده قاضي بدوالو ته کی مقاغذ نه شروع کوي چا چې گواهان راوصل دغه به منل شي او که دواړو راوستل څوک چې زیادت دا وکړي دغه به منل شي او که گواهان چا مرانه وستل قاضي به ورته وایي چې یو د بلو منئ کني دواړو له قسم ورکوم که ویې نه منله قاضي به دواړو له قسم ورکوي پوهېږئ که نه خو دا قسم چې ورکوي قاضي دواړو له دا قیاسا نه دی قیاس خو تقاضا دا کوي چې سره مشتری ته دې ورکړلی شي ځکه بایی دعوه د 100 روپو ځای ته کوي مشتری انکار کوي نو مشتری منکر دی قسم منکر لای پوه شو خو اوس بایی ته هم د قسم ورکړلی شي نه قیاس جلی د دې تقاضا کوي او نه قیاس خفي استحسان بقیاس الخفي دواړه تقاضا نه کوي ولی الته مشتری دعوه کوله چې زه د مبيع حقدار امرای ک په 100 روپۍ بای انکار کو دلته خو مبيع والا شوی دا الریډي مشتری شي دعوه کوي نو مش بای د څه نه منکر دی هیڅ هم نشته بس صرف بای مدعی دی چې به 200 روپۍ برا کې هغه منکر دی چې نه جی سل نه در کوم سل زیتی نه در کوم پوهیږئ که نه خو به هم حدیث کې را دي اذا اختلف المتبایعان کله چې متبایعینو کې اختلاف راشي او سلعه مبیع قایمه نو بس دواړه به قسمونه وکړي وتراد حدیث کې راځي که نه دغه شان وهو قول علیه السلام اذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا وګورئ دلته د حدیث کې وایي دواړه به قسمونه وکړي او ترادا معنا د دواړه به بل خپل حق واپس کړي د هغه مال به واپس کړي څه معنا مشبایع به مشتری ته سمن ورکړي او مشتری به ورته ښه دا مشتری مبیع بایع ته کله ورکوي تاسو نه تپوس کوم چې قبضې کړي ورکوي ورته نو حدیث کې د قبضې والا صورت بیان راغلی دی او اثر دی څه دی استحسان بالاثر دی او استحسان بالاثر چې هغه من کل الوجوه د قیاس مخالف وي نو هغې باندې به نور څوک قیاس کولی نشي نو اوس مسلې دغه کې دی چې کله مشتری قبضه کړي دلته حکم دعا دی چې دواړه د قسم وکړي خدا استحسان بالاثر په وجه دی د قیاس جلی قیاسی استحسان بقیاس الخفي په وجه نه دی او دا خپل مورد پورې خاصي نو کوم عقیدین مړ شو ورثو اختلاف را لې مبیع باندې قبضه شوی دا اوس دا حکم نشته چې ورثه دي دواړه قسم وکړي یا اجارې لرل شي هلته یو میاشت دپاره دنه ما کور نیولی او ما یو میاشت تیره کړله منفعت مې حاصل کو بیا مې چې کوره والا کولو اوس لانجه راله هلته تحالفا دواړه د قسمونو کې دا حکم نشته ولا خلاف القياس ثابت دی چې کله مبيع قبضه شوی وایي کنه به وګورئ کوم ځای دی فاما بعد القبض فلم يجب به يمين البائع نو واجبېږي د اختلاف په صورت کې یمین د بایع الا بالاثر مگر د چا د وجه نه استحسان بالاثر په وجه بخلاف القياس بالکل خلاف القياس دی او دا د چارای د عند ابي حنيفه او ابي يوسف رحم الله فلم يصح لند دا د سین شلو تعدیه دی حکم چې ورثه ته یا اجاره تلاله شي دا خو قیاس نور انور کې خزبازي کړي سره د مثالونو ثم الاستحسان ليس من باب خصوص العلل ما تبر وګورئ جی پنځم بحث استحسان کې ښه تعریف د استحسانو تقسیم یو ترجیح صورتو درې
او اخر کې د تعدیه مسله وا او لنظر یو کې تعدیه نه کیږي چې حکم بل چاته متعدی ک څلورم کې کېدل څلور شي او پنځمه درجه هم ده کنه او د پنځم باس هم باوري توجه ده مولوی صاحب یو اصطلاح د تاسو نور قیاس کې ویلي دغه ته ویل کېږي تخصیص العلت علم نه کنه تخصیص خاص کولو ته ویل کېږي علت نه څه معنا دې مطلب دا دی چې علت موجود وي نو کله چې علت وي حکم هم وي کنه خو تخصیص العلت معنا دا دی چې علت وي او حکم ونه لګي علت وي او حکم ونه لګي د یو مانع په وجه باندې لکه سی مثالی پټ کو به نور خبره پکو روزه د دریو شیونو نه د بندیز نوم دی کنه خوراک سکاک جما نو که څوک خوراک وکي علت موجود شلو دسی وایا افطار ویلې کیږي خوراک سکاک جما کی او کار کول ہوتا افطار دیته وای بلکې نور واضحه کوي خوراک سکاک جماو کی او کار کول علت دی د پاره د افطار روزه ماتې دو د پاره د سیده کنه نو که چا خوراک کو علت موجود شو حکم براشي روزه ماتا چا سکاک کو حکم براشي روزه ماتا چا د بل لوب وکړه حکم براشي روزه خو که خوراک کی کو فکر نه ساهین چوتو سکاک کو به روزه نه ماتېږي علت موجود دی ګوره خوراک کول سکاک کول حکم نه دی نو څوک چې تخصیص العلت قایل دی هغه څه وایي چې علت وي حکم د مانع د وجې نه نه موجود دلته مانع څه دی نبی علیه السلام فرمایي زه الله در باندې خورا سکاک کو روزه دي پوره کا داسې وایي که نه دغه حدیث مانع دی علت شته حکم نه دی راغلی دا خو مې صرف وضاحت وکړو اوسې په صحیح لنډ تعریف واورئ تخصیص العلت چاته ویل کیږي هو عبارة عن تخلف الحكم عن العلة في بعض الصور حکم مخالف کېدل د علتنا په بعضو صورتونو کې د مانع په وجه دغه تعریف شو حکم مخالف کېدل د علتنا مانع په وجه په بعضو صورتونو کې د نور انوار قیاس کې بقیده لیکل شوی رسې په اوس بره ګورئ تخصیص العلت تعریف وشو کنه نو تخصیص العلت شته کنه صحیح دی کنه دی نو د بعض علماء رائے دا دی چې او جی تخصیص العلت شته دا کېدی شي چې علت وي او حکم د معنی په وجه باندې را نشي ټول پوه شو او دا رائے د شیخ ابو الحسن کرخی دا د ابو بکر رازی دا او د ډیر عراقیان علماء دا او د امام مالک او د امام احمد ابن حنبل رحمهم الله او د عام معتزله و رائے دا کوم رائے چې کېدی شي دا علت وی معنی په وجه باندې حکم نوي یعنی لنډو الفاظو کې تخصیص العلت شته او زمونږ د احناف صاحب د وسامی قیاس والا او د زمونږ د جمهور احناف رائے دا ده چې به تخصیص العلت نشته موږ د تخصیص العلت قایل نه دا نشي کېدلی چې علت وي او حکم دې نشي راتلی دا سره کېدی نشي پوه شوئ بی هغو دلیل څه دی توجه جي هغه وایي دا علت چې که نه دا تش علامه یي په حکم او علامې سره خو دا نه ضروري چې حکم دې موجود شي لکه وریځ علامه د باراني نو ډېر کله چې وریځ وي علامه خو باران نه کېدی شي که نه نو دا علت علامه ده دا به موجود وي او حکم به نه وي موږ ته تپوس کوو توجه چې زموږ دلیل دا دی چې علت وي نو بیا خو به حکم هم وي نو چې علت و او حکم نه و تا نه تپوس کومه مانع په وجه حکم نشته که نه اسې علت دی او حکم نشته نو که هغه وایي جي چې دا حکم نشته اسې نشته موږ وایي دا د سره کېدی نه شي چې علت وي او اسې دی حکم نه وي هغه هم راسه دا مني دویم صورت که هغه نه تپوس وکړو چې دا علت شته حکم نشته ولې وایي جي معنی موجود دی موږ وایي دا صورت هم نشي کېدی ولی علت مقتضی دی او معنی نافی دا خود متضاد جمع شو یو پر د حکم موجود دی ځکه علت موجود دی بل طرف ته حکم نه دی موجود ځکه معنی موجود دی دا خو اقتضاد اجتماع د نقیضین نه کنه او اجتماع د نقیضین باطل ای او څوک چې باطل لره مستلزم وي د خپل څه
نه دا تخصیص العلت د مانع په وجه باطل پوه شولې به مثلا دا چې زمونږ د جمهور او احناف رائے دا ده چې تخصیص العلت نشته دا نشي کېدلی چې علت دی وي حکم دی نه وي په دې پوه شو اوس به پسې ورځو ګورئ ورته اچھا جی خبره به راپاتې ده که نه ګل د کدو ګل دی زمونږ احنافو کې بعضې خلک وایي زمونږ د درې وړو امامانو رایې دا ده چې تخصیص العلت شته ګورئ شی الټه شو که نه زمونږ درې وړو امامان د تخصیص العلت قایل دي څنګه توجه ده وایي ځکه چې ګوره یو طرف ته قیاسي که نه او بل طرف ته استحسان وي نه تاسو حناف وایي قیاس به پرېږدو عمل به بچا کوو نو قیاس کې علت نه څه وي که نه نو هغه خو تقاضه کوي د یو حکم او استحسان بالاثر بالاجماع بالضرورت بقیاس الخفي تقاضه د بل حکم کوي او تاسو زموږ درې وړه امامان وایي قیاس به پرېږدو څوک بالو استحسان دا تخصیص العلت دی که نه ان دقه صورت کې ان دغه خاص صورت کې علت موجود دی قیاس حکم نشته دی د قیاس موافق حکم نه دی معنی د وجه نه معنی څوک دی دغه استحسان معنی دی پوه نه شوئ پې علت شته قیاس حکم موافق د قیاس نه چلیږي موافق د استحسان چلیږي ولی معنی څوک دی د استحسان د خپله دی پوه شوئ پې دا د هغو دپاره څه دی دلیل یې جوړ کو موږ جواب کوو وکشي جی دا تخصیص العلت نه دی استحسان په وجه قیاس پرېښودل تخصیص العلت نه دی ولی جی تخصیص العلت خو هغې ته ویلی کېږي چې علت وي او حکم نه وي معنی په وجه او کله چې استحسان راشي هغه بالاثر وي که بالاجماع وي که بالضرورت وي او مقابله کې کوم قیاس وي او هغې کې کوم علت وي علت بیخي ختم شي ولی د قیاس په شرایطو کې یو شرط دار توجه قیاس به اله مقبول قیاس وي چې د نص مخالف نه وي چې څه چې کله قیاس د نص مخالف وي قیاس د سره قیاس دی نه چې قیاس نه دی نو علت نه دی او نص استحسان بالاثر کی که نه نه او اجماع کې نص وي معنوي او ضرورت هم په معنی د اجماع دی لنډه دا د په دې درې واړو کې بالاثر بالاجماع او بالضرورت کې د قیاس په مقابله کې نص دی یو کې حقیقي دی بالاثر کې او نورو کې حکمي دی معنوي ورته وایي رسئ او کله چې قیاس په مقابله کې نسی نو قیاس نه قیاس وي نو قیاس چې نه قیاس دی نو علت نو دا حکم د دې د وجې نه دی چې علت شته حکم نشته معنی په وجه نه وایي داسې وایه دا حکم چې نشته دا د دې په وجه نه چې معنی دی او علت شته نه علت نشته ځکه نشته حکم نشته پوه شئ پې ورته وګورئ فما الاستحسان ليس من باب خصوص العلل ما خبره کوي استحسان چې دی دا د خصوص العلل نه دی لأن الوصف وجه بیانوي ځکه علت چې دی لم يجعل دا نه ګرځي علت وصف علت نه جوړېږي کله فی مقابلة النص کله چې نص سره مقابله راشي بیا خو علت د سره علت دی نه او تخصیص علت کله چې علت وي او حکم نه وي دلته خو چې حکم نشته وجه دا ده چې علت نشته والاجماع په مقابله د اجماع کې هم نه وي والضرورت او په مقابله د ضرورت کې وصف چې علت نه وي دا مطلب دی وصف علت نه وي په مقابله د نص کې وصف علت نه وي په مقابله د اجماع کې وصف علت نه وي په مقابله د ضرورت کې صحیح د وصف وي خو علت نه دی هلکه ضرورت دی ول اجماع سره ملګری کو لأن فی الضرورت اجماعا ضرورت کې هم اجماعي ضرورت کې هم د خلکو یو ګونه اجماعي والاجماع نو چې کله ضرورت په شان د اجماع شو او اجماع چې ده مثل الكتاب والسنه دا خو د کتاب او سنت په شان ده نو دا معنوي تور نص دی نو ګویا قیاس په مقابله ده نص کې شو نو قیاس نه قیاس تاسو پوه شئ وكذا اذا عارض استحسان اوجب عدمه فصار عدم الحكم لعدم العلة لا لمانع برګوري څلورم صورت استحسان چو الته وي دغه شان به کې الته به څنګه ځان خلاصې نه رسې پی یو طرف ته قیاس ته علت دی او حکم چې دی هغه د
قیاس موافق نه دی لګېدلی ترجیح میلاو شوی د استحسان بقیاس الخفي ته نو هلته خو دا خبره ښه پټ لګي چې علت شته دی قیاس حکم نشته دی د معنی په وجه چې هغه قیاس خفي دی نه رسوي پې هلته څه کوي جواب کوي بهی چې کله د قیاس خفي ترجیح قیاس خفي ته کله د قیاس جلی په مقابله کې چې اثر یې قوي د دې په مقابله کې به د قیاس جلی اثر کمزوري نه چې کله د علت کا اثر کمزوري شو علت پاتې نشو موږ د انا په منځ باندې خو علت د چا په وجه علتي اثر په وجه اضطراد په وجه خو نه بلکې د چا په وجه اثر نه چې کله به د قیاس خفي اثر قوي شو د قیاس جلی اثر څه شو کمزوري شو چې کمزوري شو بس علت پاتې نشو نو ته حکم د قیاس موافق چې نه دی لګېدلی وجه دا د علت نشته دا نه چې علت شته دی حکم معنی په وجه نشته زه خو به پوهېږم چې څه حساب به یار لاټوانو زمسر دی خدای خو چې پوهېږي خوځېږي کم او خوځېږي زیات او غوږ کم دي وګورئ اوس چې نه بندو که نه نو اوس دا داسې ده لکه منځ کې چې وایي بس نیک او نوره دا کېږي نو بندوي نه کار سر ته رسو کوم ځای ته ورسېدلو وکذا همدغه شان اذا عارضه کله چې معارض شي د قیاس جلی سره استحسان کم استحسان کم چې قیاس خفي دی او وجب عدمه بهم واجبي عدم د قیاس فصار عدم الحكم لنډه دا چې عدم حکم چې دی د حکم چې نشت دی کنه لعدم العلت علت نشته لا لمانعين دا د معنی په وجه نه دی چې علت شته او معنی په وجه حکم نشته او تخصیص العلت دی داسې قیسې نه دي ما قیام العلت والعلت دی قایمي داسې نه ده چې علت قایم دی او معنی په وجه حکم نشته وكذا نقول في سائر العلل المؤثره څومره چې علل مؤثره دي د قیاس استثناء قیاس الخفي دی نام نور تنگ شو څومره استحسان بقیاس الخفي دي هغه په مقابله کې چې موږ قیاس جلی پریدو نو وجه دی چې د قیاس جلی علت اثر نه نو علت نه علت وي حکم د عدم علت په وجه فی سائل العلل المؤثره پټولو علل مؤثره کې وبيان ذلك في قولنا في الصائم وسلك بروغري مثال میں تشروع کې ویلو کنه توجه کوئ افطار د بار علت څوک دی خوراک سکاک جما کول نسی دی کنه نو کې وسره خوراک وکي په هیرا بهم حکم نه لګي د افطار ولی څوک چې د تخصیص العلت قایل دی هغه د دې داسې بیان کوي وایي چې معنی موجود دی معنی څوک دی نص دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تم علی صومک الله در باندې خوراک سکاک وکړو تم تاسو پیږئ کنه دغه نص مانع دی نور علت شته خوراک سکاک کول او حکم نشته افطار ولی معنی موجود دی دې ته ویل کېږي تخصیص العله علت شته حکم نشته پوهېږئ پې منګې تفسیر داسې کوو منګه وایي جي دلته چې دا حکم نشته دی که نه دا افطار حکم چې نه لګي خوراک کې وکړو که نه سکاک کې وکړو هیره معنی پوهېږئ پې او بهم حکم د افطار نه لګي منګه وایو علت نه دی موجود ځکه نه لګي بهی خوراک سکاک خو یې کړی علت څنګه نه دی موجود نورم پوهه کوم پوهه شوئ که نه نو د دې حدیث د دې مسلې بیان چې څوک د تخصیص العلت قایل دي هغوی په دې طرز کوي چې علت موجود دی خوراک کول مثلا البته حکم نشته افطار ځکه معنی موجود دی حدیث او منګ یې داسې بیان کوو چې بهی دلته چې دا حکم نشته دی د افطار والا وجه دا ده چې علت نه دی موجود خوراک کول سوال خوراک کول خو خوراک خو یې کړی څنګه نه دی موجود جواب بهی خوراک پې چا کړی دا هیره پې چا راوستې الله او دا روژه حق د چا او د الله نو گویا الله ورته عفو وکړله او د خوراک لی د سره اعتبار ورنکو خیر هم دی که نه خوراک لی ورله نو خوراک چې معتبر وي علت وي دا خو غیر معتبر خوراک دی علت نشو پوه نه شوې پې خوراک کې معتبره چی علت د افطار وي او دا خوراک د شریعت د طرفه د صاحب حق د طرفه غیر معتبر دی عفو دی نو علت نشو که نه علت خو معتبر خوراک کی پوهېږئ پې څه وایي وبيان ذلك بیان د ما قلنا وروس فی قولنا زمونږ په دې قول کې کوم باید تخصیص علت مسله وشوله دغه بیان کوي فی الصائم
روزدار سره اذا صب الماء في حلقه دا د هغه صورت دی کنه چې بزو چې روزه ورته یادې خاطی چې ورته موږ وایو خاطی یا مکره هغه ډول روزه خو ماتېږي کنه وجه سره علت موجود شو حکم هم پې راځي افطار کله چې اوبه واړولی شي په حلق کې نو حکم دا دی چې انه یفسد صومه روزه فاسده شوله ولې لفوات رکن الصوم د صوم رکن فوت شو چې هغه امساک عن المفترات ثلاثون مفترات مفترات ولزم عليه اعتراض لازمی کی بدی علت باندې چې خوراک سکاک به کړی حکم باندې راځي الناسی د ناسی والا نو وسره شفمن اجاز خصوص العلل څوک چې جایز غني خصوص علل یعنی د تخصیص العلت قائل دي قال هغه جواب کې وای امتنع حکم هذا التعلیل دغه تعلیل حکم منشو یعنی علت موجود دی خوراک حکم نه دی موجود افطار ثمه بدغه ناسی په مسله کې لمانی عند وجنا وهو الاثر امانی څوک دی اثر دی حدیث حاشیه کې ذکر دی کا وقلنا من وایو نحن من شي ان عدم الحكم من حکم معدوم کو فساد صوم والا افطار والا لعدم هذه العلة وجد بينه چې علت نه دی موجود لأن فعل الناس ځکه فعل د ناسی کوم خوراک سکا کې کړی دی اچھا پی کړی الله منصوبا الى صاحب الشرع هغه منصوب دی شریعت صاحب د شریعت ته یعنی الله جل جلاله ته نو فسقط عنه نو ساقط شلو د ناسینا معنی الجنایه جنایت نه دی کړی ایک ما تعبیر بدل کړو ما ویلو خوراک کې معتبره د سیم ویلو کنه کده سی وایو هغه خوراک چې جنایت دی روزه ماتي علت کله علت دی چې خوراک یو جنایت وي او چې کله ناسی وکړو خوراک دی خو جنایت پکې نه دی نو علت هغه خوراک هغه سکاک هغه جما چې جنایت وي او ناسی په صورت کې خوراک سک جما وي خو جنایت نه علت نه دی وصار الفعل عفوا فعل عفو وګرځیدلو فبقي الصوم دا صوم چې باقی دی کنه نه دی مات وجد د لبقاء ركنه رکن باقی دی بھئی علت د افطار نه دی موجود علت د فساد صوم نه دی موجود رکن لا باقی دی خوراک سکاک جماعي نه د کړي کوم چې جنایت دی غیر نه د کړي لا لمانی انداس نه د چې معنی په وجه حکم د افطار نه دی لګیدل د فساد صوم ما فوات رکنه او سره د دین رکن دی فوت شوی دا تعبیرات من بدل کو خیلما د تعبیر د شورو نه رانی ولې دي چې علت خوراک سکاک کول له حکم افطار او د دې سی وی چې به روزه قائمه ده ارکان قائم دي او روزه قائمه ده او رکن نشته صحیح کی وګورئ فالذي جعل عندهم بس لنډه دا هغه چې هغه دغه بنظمانی دلیل د خصوص ګرځیدل او حدیث یادای حدیث دغه بنظمانی دلیل د چا ګرځیدل دلیل د خصوص کنه معنی او موږ وایي چې دغه حدیث دا دلیل د خصوص نه دی بلکې دلیل د عدم علت دی چې علت نشته نه پوهیږي به خجی ها کومه فالذي جعل عندهم اغا چې هغه ګرځیدل دی د تخصیص علت والو د بار دلیل د خصوص جعلناه منګي ګرځو دلیل د عدم وهذا اصل الشرب سي وهذا اصل هذا الفصل او دا د دې فصل اصل یعنی د دې مسلې د پاره یو بنیادو لہذا فاحفظه خو مضبوط یاد کا وبشري واحكمه او مضبوط د دې د قمانه د احکام نه د مضبوطی کا ففيه فقه كثير پدې کې ډېر فقه ده او پدې کې مخلص کبیر ده زمنګ د مذهب موافق زمنګ د رائے موافق یعنی تخصیص العلت چې څوک نه دی قایله هغه هم دغه وایي چې چاته معنی وي دغه ته منګه د علت معنی وایي چې د علت ختم کړي علت نشته